अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आसान कानून मपरदाजा د درس سلسله روانه ده. په دې کې مختلف طریقو باندې موږ د تشخیص طریقه وښودله. اوس د ژبې د تشخیص کولو طریقه. تشخیص څومره ضروري شی ده، تشخیص دومره ضروري ده چې په اردو کې یو لکه خبره ده د تشخیص و د جادو آسا ده. داسې چا لاسته راغله د طب دنیا بادشاه ده چې چا تشخیص زده که پوه شو چې ده لکه علاج زده که چې چا پورې څو پورې تشخیص نه یې زده کړی چې هغه دپاره لکه هغه د علاج نشي کولی. نو تشخیص دپاره څه شی ضروري؟ تشخیص دپاره مزاج معلومولو ضرورت ده. او مزاج څه سره معلومیږي؟ مزاج چې د مرض معلومولو دپاره د مزاج ضرورت ده. مزاج معلومولو او مزاج څنګه معلومیږي؟ مزاج معلومولو دپاره په قانون مپردازه کې ټول نه زیات څه ده اهمیت په نبض باندې ده، دوم په قرارې باندې ده، دریم په ژبه باندې ده. دا درې غټ بنیادي پوینټونه دي. هسې خو 20-22 طریقو باندې موږ لکه تشخیص کوو. 20-22 طریقې ما جوړې کړي الحمدلله. وختاً فوختاً به په هغه باندې درس کوو. نن ژبې نه تشخیص کول، شپږ مزاجونه به ژبې نه څنګه معلوموي. صحیح شو؟ دا ټولو نه اوله چې دا زه د ژبې د لمبۍ او د موټۍ خبره کوم. ټولو نه اوله چې په دې کې ده که نه سایز معلومول. سایز معلومول څه مطلب؟ چې د ژبې هغه حجم معلومول. ټولو نه غټه ژبه چې موټا ژبه هغه اعصابي، ولې چې په دې کې رطوبات او اوبه که نه نو دا ټول نه غټه ژبه او موټاوالي کې چې غټې لکه پریړوالي کې دا به اعصابي. دومه چې عضلاتي ژبه دا به نری مي او وړه به مي، دې کې به نریواله مي او هغه به اعصابي کې غټوالی او موټوالی، عضلاتي کې نریوالی او وړکوالی. غدي کې چې که نه غدي کې دا به اوږده مي او لږ به نری مي. صحیح شو؟ ژبه به طور سایز معلومه شو چې پریړه مي غټه مي دا اعصابي ده، وړی او نری دا عضلاتي ده، او دا اوږده او نری دا غدي ده. اوس د رنګ په حساب دا اوس موږ د حجم په حساب باندې معلومه کړه چې موټا او غټه اعصابي، نری او وړه عضلاتي، اوږده او نری غدي. اوس د رنګ په حساب باندې چې په کومه ژبې باندې دلته پاس سفید سپین پټي دا اعصابي ده، که په دې جغه باندې سرخي او سفیدي لږ سوروالی یا سفیدي دا عضلاتي ده، یا سرخي سیاهي دلته یې دا عضلاتي ده. وادلې ولې چې بعض کسان هغه ګوري چې عضلاتي خو سیاه ده، خو سیاهوالی چې پیدا کېږي اوله په سرخي نه پیدا کېږي، بیا اوله سرخي بیا سیاهي سي. عضلاتي مزاج سړی سي که نه ولې د په چهرې کې سوروالی راځي بیا سیاهي راځي، او غدي مزاج سړی سي د په چهرې کې سوروالی راځي بیا زیړوالی راځي. نو دا لږ فرق پکې ده که نه؟ دا مې ځکه د ډبل درته ولیکل. غدي مزاج په ژبې باندې چې دلته کم پټي که نه هغه زیړي، پیله، زرد. صحیح شو؟ دا پیله او زردي په دې باندې دا د ژبې دوم هغه شو. غټوالي په حساب باندې د ژبې باندې پاس رنګ دا مفرد هغه شو. درې طریقې شو د رنګ سره معلومولو. اوس موږ مزید مخکې پوځو. دا اوس مفرد بیان کړی که نه د حجم په حساب، رنګ په حساب. اوس شپږ ژبې پیله اعصابي چې کومه موټایي که نه، اعصابي موټایي کې به دا ژبه داسې اوږده غوندې چې چوړوالی غوندې به پکې راغلی، لکه مثال د کیلې غوندې مثال واخله، هغه به داسې چوړی او پریړوالی به هم پکې لږ به اوږدوالی پکې. 6 نمبر کې سي که نه دا موټوالی، 6 نمبر د ژبه سي که نه هغه به داسې موټا مي لیکن عرض به هم غټي. 1 نمبر کې سي عرض به لږ نری. 6 نمبر کې چې کومه موټایي که نه هغه به عرض دلته لږ هغی، دلته لږ به زیاتي. صحیح شو؟ دا د اعصابي عضلاتي، دا د اعصابي غدي. دا فرق څه اعصابي عضلاتي سي که نه دې کې به لږ هغی دلته عرض به وړه کوي. د 6 نمبر به عرض لږ زیاتي. 3 نمبر ژبه چې کومه که نه هغه نری وړی اکثر چکوري، نه لږ چکوروالی پکې راځي. نن هم ګروپ کې یو ملګري ژبه شیر کړې دغه پاس سپین پټ ته په ټکونه دلته کټونه دي پکې لږ چکوروالی ده پکې. 2 نمبر سي هغه بالکل داسې دا دغه والا. 2 نمبر نبض ژبه چې کومه که نه هغه به داسې ګولوالی به پکې خو وړه به او نری به. صحیح شو؟ بعض اوقات لږ سپین هغه پکې لږ بعض اوقات دا منځ کې
منځ کې لکه دلته لږ لږ موټوالی پکې هغه دی لکه رطوبات یې پوره خشک سوي نه وي نو دا 3 نمبر 2 نمبر صحیح شو 4 نمبر نه هغه 4 نمبر اوږدی نری دا د مار غوندې اوږده او نری ژبه دا لکه د 4 نمبر کې اکثر اوږدوالی پکې نری مې اوږدوالی هم پکې 5 نمبر کې شي که نه 5 نمبر کې هغه اوږدی نری او په عرض کې لږ زیات دی دیو په دې کې څه فرق څه 4 نمبر کې عرض نری اوږده خو وي او عرض یې نری دی 4 نمبر کې 5 نمبر کې اوږده خو وي لیکن عرض یې دا لږ غاټي صحیح شو دا لکه په دې هغه باندې موږ حساب اوس حساب شو د کټونو په حساب باندې چې په کوم ژبه کې کټونه وي لکه مثال اوزلاتي ژبه نه ده اوزلاتي ژبه کې 3 نمبر سے کومه ژبه که نه هغه باندې عموما دلته کټونه وي دا په ژبه کې کټونه راغلي چې په جسم کې کله خشکي بړاو سي جسم کې خشکي بړاویږي بیا چې کوم مځکه که تاسو کتلي چې کوم مځکه وچه سي بیا هغه پټیاویږي که نه پټیاویږي داسې چې په جسم کې کله خشکي بړاوېدل شروع سي په ژبه باندې دلته کټونه راتلل شروع سي دلته کټونه راتلل شروع سي عموما د عضلاتي والا ژبې هغه سي که نه کټونه دلته راځي دا منځ کې دلته زیاتې ده دلته دا کټونه راځي بعض حکیمان بیا دا خبره کوي چې چا دا منځ کې داسې لکیره راغلي دا غټه لکیره منځ کې څه کم کټ راغلی دا دوی عضلاتي حسابوي عضلاتي کې چې مثال داسې منځ کې لکیره چې کټ راغلي په ژبه کې که نه مثال که دې خوا دا کټ داسې ترې وتلی بیا دوی وایي چې د سړي د ملا په دې سایډ په مورو کې فرق راغلی که لکیره دې خوا ترې وتلي بیا دوی وایي چې د ملا د دې سایډ په مورو کې فرق راغلی املا مثال چې چا په ژبه باندې داسې هغوی که نه بیا د سړي د املا او د مورو مسئله مثال دا کټونه که د په جسم کې داسې راغلي د املا او د مورو مسئله کټونه عموما دلته وي په 3 نمبر کې لږ غټ غټ کټونه جوړ شوي په 2 نمبر کې دلته دا یو سیده لکیره وي بعضو کا داسې ته وتلي بعض داسې متلي کټونه یې دلته کټونه جوړ شوي واده کټ مطلب زخمونه غوندې چې ښکاري خو هغه دوره ډوب نه وي لکه څومره چې دا د 3 نمبر والا ډوب وي کټونه بیا په 4 نمبر کې وي په 4 نمبر کې هم کټونه وي په 4 نمبر ژبه کې کټونه وي صحیح شو 4 نمبر کې کټونه وي او په 4 نمبر کې کټونه چیرې په 4 نمبر کې کټونه دلته وي دا دلته ژبې په دې کنارې باندې راځي دلته نه دلته اکثر کټونه لګېدلي او بل د غدي هغه چې کمې که مثال 5 نمبر چې کومه ژبه یې لګه 5 نمبر دا 5 نمبر کې کټونه عموما ډېر کم وي په 4 کې کټونه زیات وي هغه دلته راغلي بل د غدي چې کومه ژبه یې که نه غدي ژبه هغه اکثر دلته دغه هم راوتي داسې نه داسې ستارې داسې جوړې شوي بعض کسانو دلته داسې کمې راوتي داسې ستارې غوندې داسې ډو ته راوتي بعض کسانو بیا زیاتې راوتي صحیح شو دا په دې هغه باندې شو لکه کټونو په حساب باندې څه په 2 کې کټونه وي خو کم 3 کې دغه نه زیات 4 کې بیا دغه نه زیات خو 4 کې بیا داسې 4 کې اکثر کټونه سیټ کي او غدي کې چې ژبه کې اکثر دا 12 ستارې هم د راوتي دغه باندې داسې ډو کې هغه راوتي صحیح شو بل اکثر 2 نمبر سے کم ژبه یې لکه 2 نمبر ژبه سي 2 نمبر هغه باندې دغه څه تو ګورې که نه عموما سړي نه چې پوښتنه وکړي 2 نمبر مزاج چې دغه هغه کې څه نومېږي په 2 نمبر کې سي که نه د ژبې باندې دلته نری پټ بعض اوقات دا منځ یې تک سپینې سیړو ته دلته لږ سوروالی راغلی دلته دا سیړو ته لږ سوروالی راغلی او د دې سړي دا ژبه سي که نه دې چې نه لمدی اکثر دا ژبې دا سر نه دا ژبې سر دا چې خشکي کوي د عضلاتي اعصابي عضلاتي والا مزاج هغه سي که نه هغې دا ژبې دا سر خشکي کوي دا سیډونه نه دا لږ خشکي کوي دغه کې منځ کې د کې لکه تري موجود وي بعض اوقات ځینې ژبې به دا ویني چې دا منځ به یې موټه وي دا منځ به یې موټهوالی سیډونو نه به دلته داسې نرۍ راغلي دا مثال دلته دا بله هغه درته جوړه کړم بله نقشه دلته درته جوړه کړم دا ګوره مثال دا غټه ژبه ده دا صحیح شو 1 نمبر نه 1 نمبر بیا مې چې ولیکله 1 نمبر ژبه سی که نه 1 نمبر ژبه عموما مز نه د چې نه داسې موټه راغلي کله کله چې موټهوالی په دې کې داسې هلته موټهوالی
دلته سپینه دا پټ سي دا بالکل سفیدي دا سپین سفیدي دلته لږ سرخي پکې دا سیوډونه نه دی لږ سرخي اختیار کړي دلته هغه باندې چه نمبر سي چه نمبر زبا دای دا بالکل لغل دا چھوڑا دلته دغه چھوڑا کله کله چه نمبر زبا سي کله بعض اوقات دې ځای کې چوڑایي موټایم پکې صحیح سو دلته نه دلته سي نارای غوندې نو کې راوته دې سي نو کې دې زبر راوته دلته چوڑایي پکې موټایم پکې لیکن دلته نو کې راوته دا چې دا 6 نمبر زبې علامات سو لګ سرخیم پکې بعض اوقات دا زبې دې کې تک سپینې دا سره خالی سوري وادر دا سره سرخي دا د مثال دا پاس هغه څه دغه سره علامت دي د سونمیږي د هغه سره علامت دي د سدا لګل د سپین دا دل دغه نو 6 نمبر هغه سره چې په دې معنی چې کې اعصابي په دې معنی غالب د سور په دې کې کم د غودي په دې کې کم د غودي هغه خپل سره زبې نری دل تراوتی بعضو کا څه تو سګوري مثال سرخی په کې زیاته سیاهي په کې کم راغلي بکه نور ته په دې معنی خپل سره هغه کولای شي بالکل دا غم په سمجھ راغله چې عضلاتی کې کټونه دلته اکثر منځ کې غاټه لګي رہی دلته دو کې کټونه ځای کوي د کې زیاتی په چار کې اکثر د سیړو ته د 14 سوي د سیړو بالکل پټیو سو او گہرا زخمونه او بار غدي د غم راوتی د سی لمبای پکې او دلته سی کنه 2 3 کې تاسو ته پته ولګي چې بعضو کا 2 نمبر مزاج کې سیدا منځ سپینی سیټ ته د سرواله کړی پاسابي کې بعضو کا تاسابي عضلاتی سی منځ کې موټاواله پکې سیټ بالکل نری 2 نمبر د زبستر خشکی کوي 3 نمبر کې بیا بعضو کا لګ هغه کې لګا دا مثال دا پټ نه پټ د سپینواله کم سوی او زبه کې سرواله را رواني لکه زبه سرواله پکې اختیاري لګي په دې کې سپین پټ بالکل نری پکې پاتې سوی نو دا څه حد پورې په دې باندې موږ کوشش وکړو د زبه سره د تشخیص کولو طریقه نو ان شاء الله العزیز زم چې دا خو دینه بعد بنور څه شي نه پاتې سره کې وسړې په دې باندې تشخیص دغه په سمجھ رانسي کټونو هغه هم پکې وکړه بعضو کات زبه هغه هم پته لګي دوره خو بنور تاسو په خپل ما هغه پسې کوی لګا دلته نه دلته بعضو کات دا د زبه د اخري جړ سي بعضو کات زبه کومه غودي زبه کنه غودي زبه دلته اکثر سپینواله بګي دلته زیړواله بګي سکم غودي عضلاتی هغه بعضو کات دلته داغه کې بعضو کات دلته تورواله بګي هغه بګي زبه وختن لکه مرز شدت سره کموالی سره ډېر غټ حکم او ډېر غټ هغه پکړي دي د سره کوي بل په زبه باندې لکه مثال زبه باندې دلته لکه داسې هغه راوځي لکه دا زبه کې نه داسې هغه ډاټونه راوتی پاس راوتی نشانونه پکې سوي داسې کدا نشانونه سي کنه د توروالی دا عضلاتی دا کدا زبه کې دا ډوټونه سي کنه مثال دا داسې سرواله یا زیړواله پکې کنه دا به غودي او مثال کا ډاټونه نه واده د دې باندې ټکی نشانه او دا پټ لپاسه غټ پریډي موټا پټ په دې باندې دا بیا اعصابي نو دا مغه ان شاء الله پکې بیا تو ګورې چې چیرې په داسې په باندې سي کټونه راغلي کنه سي کټونه داسې تور رګونه بګی راوتی سي ټاپي پکې کدی کې تورواله دا بیا عضلاتی دا کدی کې سرواله یا زیړواله په دې رګو کې ټکی دا ودی دا او که مثال زبه باندې پاس موټا پټ تا اوس شپ کې ښکاری نه سل درغونه پکې راوتی کندي راوتی عموما پکې راوځي نه نو دا اعصابي نو ان شاء الله العزیز سب د ما په خیال خو سب کې پاتې نسو سه لکه نور په دې کې بیان کو د مزاج معلومولو لپاره یو سړی د نه زیات لکه د موسم د زبه نه تشخیص کولو په طریقه باندې نه پوهیږي نو زم سره ان شاء الله به بيخي نه پوهیږي سمنه د منګ دی له مطابق خپل منګ کوشش وکړو چې باقي غدي کې څه کمی بشي نو ان شاء الله استادان ستاسو غو به اصلاح کی او منګ دومره علم او دام د تمخه ته ورسو او بس دعاګانې راته کوي کچیر د منګ دغه تاسو په کې څه بهتري راوستي نو بیا دعاګانې راته کوي او بس د منګ د آسان قانون مفردات درس سره تشخیص روان ده د زبې نه تشخیص د زبې دغه ما کوشش کو چې بیل هغه کم خدا مې غنه کو تبه ان شاء الله واره مې د درس ریکارډینګ دا بس یوټیوب ته واچوم بیا چې چا چیرې قتل سټې مې قتل به د لاغه جا ګوري صحیح السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ